हाँ जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉड्यूल नंबर 5 बनन शुरू को हाँ नो बल्कि दा टूल से रिलेटेड दे सो वन एमसीसीएम की नो द फारम नन्ने टॉपिक चे दे नो अगला का टॉपिक दे ना कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल नेटवर्क्स बस पूरे तासो एमसीसी का वही का सीसीएनए का वही आगे की तासो कतरी फिजिकल स्विच ही का ना अगर फिजिकल स्विच ट्रस्टेड पेयर केबल पर थ्रू बानी यो बल सरा कंप्यूटर्स कनेक्ट कर या वाईफाई पर थ्रू बानी मशीन्स कनेक्ट कर आईपी एड्रेस असाइन कई विंडोज फायरवॉल वगैरह ऑफ कई डेटा शेयरिंग वगैरह दाता सुखो दे ऑलरेडी टूल पे है ठीक था हो कैन के स्टा सरा दगईदा वालेकुम अस्सलाम तासर यो हार्डवेयर او تاسو هغه हार्डवेयर باندې ESXi इंस्टॉल ठीक था نو کله چې مونږه हार्डवेयर باندې ESXi इंस्टॉल کو صحیح ده ها تاسو ته ما ویلو چې ډیورینګ ESXi installation make sure چې تاسو हार्डवेयर چې کوم دی هغه صحیح कनेक्टेड नेटवर्क कनेक्टिविटी मौजूद है हाँ एज पर VMware रिकमेंडेशन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट چې کله تاسو په یو هارډویر باندې ESXi انسټال وای نو چې هغه سره مینیمم 4 اپلینکس موجود دي اپلینکس پیژنئ فزیکل اډاپټرز ټیک ده نو دا یو ریکمندډ ده او بل ګیګ والا پورټس پکار دي 100 فاست ایترنت نه وایي کنه فاست ایترنت ولې نه ځینې فیچرز داسې دي لکه وی موشن نو چې یو وی موشن پروسس کیږي هغه د لپاره 250 Mbps سپیډ پکار دي چې تاسو سره 100 Mbps لینک کی نو هغه پروسس بکی نه بکی نو which is why at least giga ethernet او په پروډکشن انوایرنمنت کې خلک 10 gig والا اډاپټرز چې کوم دي نو هغه استعمال سټوري پوه شو ها نو دا یاد ساتئ چې بای ډیفالت چې کله موږ په هارډویر ESXi انسټال کو نو دلته کې څه جوړ شي یو ورچوال سویچ جوړ شي چې هغه ته څه ویل کېږي وی سویچ دې ته ویل کېږي ورچوال سویچ ورته ټیک شو جناب ها بیا په ورچوال سویچ خپل کمپوننټس دي نو په ورچوال سویچ باندې بای ډیفالت دوه پورټ ګروپس جوړ شي یو دا پورټ ګروپي او یو موږ سره دا پورټ دی یو پورټ ګروپ ته ویل کېږي ورچوال ماشین پورټ ګروپ ټیک ته جناب او دی یو ته ویل کېږي VM کرنل پورټ ګروپ ته ویل کېږي ټیک شو دا سټوري ها ورچوال ماشین پورټ ګروپ ورچوال ماشینز کنیکټیویټي لپاره نو لیټ سپوز تاسو سره دلته کې VM01 دا VMs دي ټیک ده نو په الریډي تاسو ویلو په ماډول نمبر 3 کې موږ ویلو چې هر یو ورچوال ماشین یو ورچوال نیټورک اډاپټر ټیک ده او هغه اډاپټر د چا سره کنیکټډ دي ورچوال سویچ کې د ورچوال ماشین پورټ ګروپ سره بای ډیفالت په ورچوال سویچ 0 باندې یو ورچوال ماشین پورټ ګروپ جوړیږي چې دا غي نیم VM نیټورک نیم سټوري پوهیږي ها VM کرنل پورټ ګروپ څه د لپاره یوز کیږي
دا د هغه سرویسز د لپاره یوز کیږي چې کوم کې موږ ته آی پی ایډرس پکار ایس ایکس آی مینجمنت آی پی م دې ته اسایني که وی سین استعمالوي ایسکزي استعمالوي وی موشن استعمالوي هغه فیچر چې کوم کې موږ ته څه پکاري آی پی ایډرس پکار نو اوس تاسو ته دا پته ولګی دا چې کله موږ ایس ایکس آی هوست ته آی پی اساین کوو نو هغه د لپاره به تاسو وی ایم کرنل پورټ ګروپ څه کوئ جوړوي وی ایم کرنل پورټ ګروپ اسې نه جوړیږي هغه د لپاره به څه پکاري ورچوال سویچ پکاري پوینټ پوهیږئ بیا د هغه ورچوال سویچ سره کنیکټیویټي د لپاره تاسو څه پکاري اپ لینک پکاري څه پکاري نو دلته کې دا چې کوم ستا فزیکل اډاپټر ای دا چا سره کنیکټډ ای دا د دې ورچوال سویچ سره کنیکټډ ای سټوري پوه شوي دې ته څه ویل کېږي اپ لینک ورته نو دا اپ لینک مطلب دا دی چې هغه فزیکل پورټ ټیک ده تاسو پریکټیکل اگزامپل درکو دا زمونږه فزیکل هوست دی ټیک ده دې کې موږ سره ورچوال سویچ 0 دې کې او درې جوړ دي تاسو ورچوال سویچ 0 ته وګورئ تاسو کدل ته وګورئ د رائټ سایډ ته یا دلته وګورئ دلته لیکلي وی سویچ 0 ټایپ کوم یو دی standard switch. Now, what is standard switch? What is distributed virtual switch? We will discuss. ها port groups په څومره جوړ دي او uplink سره څومره دي دا وګوره دلته دا uplink ته ګیگا ایترنت د چې کوم سرور هارډویر دی کنه هغه کې دا بیا د باندې یو ورچوال ماشین port group ته دا وی ایم نیټورک څومره ورچوال ماشینز کنیکټډ دي او کوم آی پی ایډرس او وګوره کوم چې مینجمنت آی پی ده 192.168 چې کوم دی کنه دا آی پی باندې مونږ دا اکسس کړی کنه دا آی پی دلته چاته اساین شوی ده وی ایم کرنل پورټ ګروپ ته اساین شوی په دې سټوري پوه شو کنه مطلب دا دی چې مې بي تاسو کې ځینې خلک وای دا غو دا کنفیوژن چیرې دا وی ایم چې کوم دی دا ټول د دې ایس ایکس آی هوست هغه آی پی چې کوم دا داسه کې شیرډ کوي کنفیوژن راځي د خلکو کنه دلته کې دا سټوري شو په دې پوه شو ستا والا احسان یو سیناریو ډسکس کړه نو احسان والا سیناریو دلته کې اوس ایکسپلین کوم هغه مې ایکسپلین شي دې پورې چا څه کوېسچن شته کلیر نو ویم ویر ورک سټیشن والا نیټورکینګ آسان دی کدا آسان دی ویم ویر ورک سټیشن کې چې دی نو هغه کم دي نیټ او بریج او کوسټ ٹھیک دی کنه دلته کې دا کانسپټ بس دلته کې بهر کمیونیکیشن په سبا نه کې په دې پورټ اپلینک نو د دې ماډول ویلو مطلب څه دی مطلب دا دی کنه مقصد دا دی چې اوس تاسو په ارګنایزیشن کې او تاسو سره یو ډیټابیس تاسو په دې هوست باندې رن دي او هغه ډیټابیس ته سم ریکوست را روان دي نو پرفارمنس شو دا ځکه چې نیټورک 100 Mbps چې کوم دی 1000 یو اډاپټر چې تاسو سره نالج نو ته به څه وکړي خپل دی هارډویر ته به یو بل فزیکل اپلینک ولګي هغه به بیا څه کې دلته کې د وی سویچ 0 سره اټیچ نو تا وی سویچ 0 سره به څومره اډاپټر شي فزیکل هغه سپیډ به څه شي ها نور خو تاسو ولري پوهه
چې ورچوال ماشینز چې کوم دي نو دا up to 10 Gbps پورې سپیډ ورته ملاوي دي شي based on network adapter types چې کوم دي VMX net 3 چې کوم دي او یو هغه E1000 یا E1000E مونږ ډیسکس کړو کنه ماډول نمبر 2 کې کتري کې ډیسکس کړو any question نو راځو دا سلایډز وایو چې سلایډز کې څه وي غرالو دلته کې finally we are in module number 5 او موږ ته وی چې را virtual machines چې کوم دي نو must be able to communicate with other virtual machines and physical machine. Remote host management and IP-based storage must be able to operate effectively. نو دا دې ماډول کې دا دې کې موږ صرف دوه ټاپکس ډیسکس کوو یو ټاپک چې کوم دی نو introduction to vSphere standard switches دا یاد ساتئ چې کوم ورچوال سویچز دي دا ورچوال سویچ کې موږ سره دوه ټایپس دي یو ته ویل کېږي standard virtual switch بل ته څه ویل کېږي distributed virtual switch standard virtual switch چې کوم دی نو دا یو سنگل ESXi host base هم مینج کی مطلب لکه دا شو کتا سره سنگل ESXi host دی او this host is not connected to any vCenter server نو بیا هم تاسو دا مینج کولی شئ نو دا وګوره دا هغه virtual standard switches دي distributed بیا یو بل پوینټ دی اوس دې کې تاسو ته لږ اهمیت درکړم تاسو CCNA به کړي که نه کړي تاسو به وایئ په CCNA کې به تاسو VLAN ټاپک وایئ لیټ سپوز ستا سره یو فزیکل سویچ دی ټیک ده او دې فزیکل سویچ سره درې ماشین کنیکټډ دي او درې ماشینز چې کوم دي نو هغه څه دي ډیفرنٹ VLANs والا دي نو CCNA چا کړی ده ټیک ده لیټ سپوز یو PC دی او دا څه والا دی VLAN 10 والا نو ته به څه وکړې د فزیکل سویچ کې به دا به اکسس کې او هلته کې به VLAN 10 جوړ کړي بیا به څه وکړئ جناب چې کم پورټ سره دی کنیکټډ دی دا پورټ به اکسس موډ ته چینج کړئ سویچ پورټ اکسس موډ کنه او هغه پورټ به د VLAN 10 څه کوي ممبر به دغه شانتي تاسو سره یو بل PC دی this one او دا PC چې کوم دی دا ممبر اف VLAN 20 دی ٹھیک شو جناب and تاسو سره یو بل ماشین دی بلو کلر به یوز کو دا مونږ سره چا ممبر دی VLAN 30 ممبر ښه جناب نو دا تاسو وکړل په یو سویچ کې تا درې ماشینز د یو بل نه څه کړل ریزن څه دی آلریډي په CCNA کې به تاسو ویلي چې براډکاسټ ډومین چې کوم دی دا ته ډیوایډ کی سایز یې کم کی نمبر اف براډکاسټ ډومین سایز سیوا شي او دغه راشي بل سکیورټي یو فیچر ریزن څه دی چې دا درې واړه یو بل سره کمیونیکیشن کینو لیر 3 ډیوایس په پکاري لیټ سپوز راوټر په پکاري نو راوټر کې بیا تاسو ACLs ډیفاین کولای شئ تاسو سټوري شو ته وسو کې دلته کې تاسو سره څه لګېدلې یو راوټر لګېدلې دی او دغه شان دا ټرنک پورټ ته وټ از ټرنک پورټ آلریډي ودا سو ویلي نو دا راوټر چې کوم دی دا ډیفرنٹ VLANs کنیکټیویټي راولي راوټینګ کوي نو کین کیس
دا ماشين غواړي چې زه د سره کمیونیکیشن وکم، دی به چېرته راځي؟ دلته دی به راوټینګ وکړي او بیا به په دې خو پوهېږئ که نه. اوس لیټ سپوز د دې فزیکل سویچ سره موږ سره کنیکټډ دی یو ESXi هوسټ. ټیک ده، یو هارډویر کنیکټډ دی او موږ څه کړي دا شانتي دلته کې کنیکټډ دی او دې هارډویر باندې څه انسټال دي؟ ESXi انسټال. او په دې ESXi هوسټ باندې یو ډیفالت څه جوړ شوی دی؟ وی سویچ 0 جوړ شوی. صحیح شو؟ او دا دغه شانتي دا کنیکټډ دی، دا غاپلنګ دی. په دې وی سویچ 0 باندې بای ډیفالت څه کنیکټ شوی دی؟ یو پورټ ګروپ پې جوړ دی. هغه پورټ ګروپ څه لپاره جوړ دی؟ VM کرنل پورټ ګروپ. په دې خو پوهېږئ که نه؟ او څه لپاره دی دا؟ مینجمنټ IP ورته ایښی. لیټ سپوز دا ورته ایښی. صحیح شوه؟ نو اوس که تا سره 3 ورچوال ماشینز وي او درې واړه د ډیفرنٹ ویلینز ممبر وي، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ بیا به تاسو دا وکئ چې زه به بلیک کلر راوالم، نو ویلین 10 والا یو پورټ ګروپ به جوړ کړو، ورچوال ماشین پورټ ګروپ. صحیح شو؟ یو پورټ ګروپ په څه والا جوړ کړي؟ ویلین 20 والا. او بل پورټ ګروپ په څه والا جوړ کړي؟ ویلین 30. او بیا به لاړ شي څه به وکړي؟ دلته چې کوم VM ته جوړئ، دا شو VM. دا به دلته کنیکټ شي. یو بل VM به جوړ کړو، هغه به چا سره کنیکټ شي؟ د ویلین دیو سره. او یو بل VM ما جوړ کړو، دی به چا سره کنیکټ شي؟ د ویلین 30 سره. ښه جناب، اوس هم پوهه کوم ښه دا ټاپک لږ ضروري ده. دا ما سره څه وشول؟ یو ورچوال سویچ دی خو یو پورټ ګروپ، بل پورټ ګروپ، بل پورټ ګروپ او بل پورټ. هغه ډیفالت پورټ ګروپ چې کوم دی هغه ما څه کو؟ چینج کو. تاسو چینج کولی شئ. څنګه چینج کیږي؟ I will show you. اوس که دا VM غواړي دا فزیکل ماشین د دې VM سره که VM سره کمیونیکیشن کوي، نو دی صرف ډایرکټ کمیونیکیشن چا سره کولی شي؟ د دې یو سره. اوس به الریډي په CCNA کې ویلي که نه چې سیم ویلین والا ماشینز یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي، ځکه چې دا پورټ به صحیح، دا به ټرنک پورټ وي او دا پورټ به هم څه یوز کیږي ایز ا ټرنک پورټ. ډیفرنٹ ویلین ټرافیک به پې ټرانسفر کیږي. او که ان کیس دا VM د دې VM سره کمیونیکیشن غواړي which is on a different VLAN، په سیم سویچ باندې دا VM د سره کمیونیکیشن نشي کولی، دی به داسې راځي راوټر ته به ځي، دلته به تا راوټینګ کړي، بیا به داسې سړی پوه شوې. لیټ سپوز دا ستا سره 5 VMs دی او تا ډیفرنٹ ویلینز باندې کنیکټ کړي. لیټ سپوز تا کمپنی چې کوم دا هغې ګروت وکړو، یو 2 ESXi هوسټ نور واخیسته او تا ته وایي چې هغې باندې دا ډیفرنٹ ویلینز والا VMs چې کوم دي دا به څه کوي؟
کنیکټ کوي. نو ته به بیا څه کوي؟ هر یو ESXi ته به انډیویجوالي کینې هغه سیم پورټ ګروپ آی ډي ویلین آی ډي او پورټ ګروپ نیم او د هغې مشینز به کنیکټ کوي. داسې چې ته په هر یو ESXi هوسټ باندې درې درې او څلور څلور ویلینز جوړوي او بیا ورسره VMs کنیکټ کوي. دا ډېر ګران کار دی که نه؟ نو که تا سره وي سنټر سرور او که تا سره انټرپرایز پلس لایسنس ډسټریبیوټیډ ورچوال سویچ چې کوم دی هغه ته جوړ کړه، خپل درې واړه ESXi هوسټ ورسره اټیچ کړه. نو هغې کې چې ته یو پیره یو ویلین جوړ کړې نو هغه تا ته په درې واړه ESXi هوسټ باندې هلته کې څه کریټ شي. نو ډسټریبیوټیډ ورچوال سویچ او سټینډرډ سویچ په باره کې تاسو ورچوال سویچ باره کې ډیفرنس معلوم شو. جی مسټر عدنان، ډسټریبیوټیډ ورچوال سویچ کې او په سټینډرډ ورچوال سویچ کې څه ډیفرنس دی؟ ځیشان هونن وده دی بیا ها ډسټریبیوټیډ کې دا کمال دی چې ون ټایم کنفیګریشن وکړه د غټ انوایرمنټس لپاره یو ښه بالکل. ګوره دوی وایي که نه چې دا ټریفک را روان دی، نو ګوره په پروډکشن انوایرمنټ کې مونږ یو سنگل پورټ نه لرو. یا ته داسې هم کولی شي ګوره زه کوم چې ته وایې چې یاره یو سنگل سویچ دی ورچوال سویچ او په هغه سنگل ورچوال سویچ باندې ملټیپل پورټ ګروپس جوړ کړم او یو فزیکل اډاپټر یا دوی هغه کنیکټ یو دا طریقه شو. بله طریقه دا هم پاسیبل ده چې تاسو سره ملټیپل اپلینکس فزیکل اډاپټر د دې ESXi هوسټ سره، نو هر یو اپلینک اگینست یو ورچوال سویچ چې دی هغه جوړ کوي which is not recommended. رولز دا دي چې د یو سویچ سره ورچوال سویچ سره مینیمم څومره اډاپټرز پکار دي؟ دوه پکار دي. مینیمم 2 اډاپټرز پکار دي. وایي ها نو بیا ته داسې کولی شي چې سپوز تا سره څلور اپلینکس دي، ته څلور ورچوال سویچز جوړ کړه. یو ورچوال سویچ باندې VM کرنل پورټ ګروپ په هغې باندې به ستا صرف مینجمنټ کېږي. بل ورچوال سویچ باندې ویلین 10 پورټ ګروپ جوړ کړه، په هغې به ستا څه کېږي؟ هغه VMs به هغه سره کنیکټ کېږي. خو چې کله ډیفرنٹ ویلینس مشینز یو بل سره کمیونیکیشن غواړي نو obviously ستا به راوټر چې کوم دی هغه به څه کېږي؟ انوالو کېږي. نو لیمیټیشن دا شو چې اوس ته په یو ارګنایزیشن کې از ا ویم ویر ایډمنسټریټر او تا سره ډیفرنٹ VMs دي او تا ته د بل نه یو ایمیل راغی چې یاره یو نوی ویلین جوړ کړه. آلریډي تا خو په دې ماډول نمبر 5 کې زده کړي دي چې ویلین څنګه جوړي. یو ورچوال سویچ نه پاسه به ته یو پورټ ګروپ جوړ کړي او هغه پورټ ګروپ ټایپ چې کوم یې هغه به ورچوال ماشین پورټ ګروپ وي، ویلین آی ډي به وله چینج کړي، هغې سره به یې کنیکټ کړي. اوس په هغه د نورو ویم سره کمیونیکیشن څنګه کوي؟ نشي کولی. تا خپل سایټ ته کنفیګریشن وکړو نو ته به بیا په کمپنۍ کې چې کوم چا CCNA کړي نیټورک ټیم ته به ته ایمیل وکړي چې په فزیکل سویچ باندې دا ویلین جوړ کړي او په راوټر کې ملته کې د هغې دپاره څه وکړي. په دې سره پوه شوې؟ نو د دې نه پس چې کوم دی NSX چې کوم پروډکټ دی د نیټورک ورچوالایزیشن دپاره یوز NSX کې دا کمالي چې هغې کې تا سره راوټر پکې هم موجود دي، ستا سره فایروال کیپیبلیټي هم موجود دي، ستا سره هغه ویلین ډیفرنٹ ویلین دپاره سویچنګ هغه کانسپټ هم موجود دي. نو یو آر ناٹ ډیپنډنټ ټو فزیکل نیټورک.
بس NSX پیس کې دا وی سپیر کې دا ستا نیټورک هم ورچلایز شو ستا کمپیوټر هم ورچلایز شو بیا کته وای چې یار زما خو سټوریج ټیم سره زه دغه کېږم نو بیا ته څه کولی شي هغه هم کولی شي وی سین وایي که نه پر سټوري پوه شوي جی او بالکل نشي کوي ایگزیکټلی دا هم زه وایم کنه بالکل مونږ دا وایو که ستا سره فزیکل دلته کې ماشینز موجودي او ستا په دې سویچ باندې ویلین نه جوړ شوی ستا راوټر باندې نه کنفیګر شوی که ته ډیفرنٹ ویلینز ماشینز جوړ کې نو هغه سیم ویلین والا ماشینز خو به کمیونیکیشن کولی شي خو بیا به دا ماشین د ده سره کمیونیکیشن بالکل بالته جوړ ورچوال سویچ کې ویلین داسې نه جوړیږي هغه نن اوس مونږ وایو کنه دا زموږ ټاپک چې ورچوال سویچ کې به ویلین څنګه جوړو په سیسکو سویچ کې هدا څه وکړي ویلین 10 او جوړ کړئ کنه ډایرکټ معنا کمانډ هم یې شي هغه دا ډایرکټ تاسو ته او په دلته کې کنسپټ بدل دی ویلین هغه آیډیا هغه سیم څه پوه شوئ any question اوس پرورو وایګه هو زمونږ هغه وی ام کوم یو دی سرور 2016 دا دی دغه والا مینجمنت پی سی چې کوم دی زه خیر لیو به دا ما داسې وکړل کوم چې زمونږ ESXi هوست دی کنه نو هغې ته ما 3 اډاپټره نور ولګول مطلب دا دی چې زمونږ کوم ESXi هوست دی په فزیکل تاسو چې کله د ارګنایزیشن کې کار کوئ نو مطلب تا سلور پورټ سو یو بای ډیفالت کنیکټډ و تاسو هغه سلور وانه کنیکټډ کړ سټوري پوه شوي کنه او زمونږ سره هغه بل هوست کوم یو دی this one add editor وشو سیو وکړو ها جناب هغه ډومین کنټرولر مونږ کم یو یوز کړو دا WA او که دا کم یو اوس ته یاد شي که نه دا موږ چې پکې ریکارډ جوړول ها زه خیر امر دا تیوري وایو بیا راځو دي تاسو په سټانډرډ ورچوال سویچ کې او په ډیسټریبیوټډ سویچ کې ډیفرنسز ده ګډ راځو اوس دا سټانډرډ سویچ باندې باس کوو په دې ټریننګ کې مونږ صرف باس په څه باندې کوو سټانډرډ سویچ ها نو the objectives دي we are going to discuss these objective او دا ډایګرام به ماته څوک ایکسپلین کی anyone ویډیو به پاس کوم خیر بیسیکلی ګوره تاسو دلته وګورئ دا یو ورچوال سویچ دی ټیک ده او دې سره دا څه کنیکټډ دي 4 physical uplink دی باندې دا دوه وی ام کرنل پورټ ګروپس جوړ دي دا پورټ ګروپ څه لپاره یوز کیږي او دا د وی موشن لپاره خا بیا په دې ورچوال سویچ باندې درې ورچوال ماشین پورټ ګروپ جوړ دي دا پروډکشن پورټ ګروپ دی او دا د ټیسټ اینڈ ډیولپمنٹ لپاره جوړ دی
او دا ډي ام زی د پاره جوړ په دې پوه شو کنه څوک پوه نه شو بالکل دا ډیفرنٹ ویلینس کې دي شي ایگزیکټلی جی ها نه بالکل دې ټیک وي دی وی کنه چې موږ سره دا انوایرنمنت دی او دلته کې دا دوه اس ایکس آی هوست دي دوه ته یو اپلینک لګیدل نو که تاسو سره 10 ورچوال ماشینز که خپلو کې کمیونیکیشن کوي نو 10 جی بی پی اس باندې کولی شي او که دغه 10 ورچوال ماشینز باندې سه اپلیکیشنز چلیږي ستا کلاینټس فزیکل هغه ریکوست کوي نو ستا هغه یو اپلینک چې کوم دی دا باټل نیک نشو په دې کې خدا دا کنه دا مونږ دا داسې وکړو چې دا ملټیپل اپلینک مطلب هم دی چې مونږ نیک ټیم څه پوه شو any question clear دی نو دا خو د مونږ سره دا بالکل جوړولی شي زه خپل وی سنټر اکسس کوم مونږ وی سنټر 189 دی لکانو دا وګوره ما وی سنټر اکسس ها نو دا ما سره ځکه اکسس نشو چې هغه مینجمنت پی سی به زه اکسس کم کنه ډي ان اس آی پی مانه دا ورکړي وایي دی باندې کنه مطلب دا دغه وی سنټر سرور ځکه نه اکسس کیږي چې هغه ډي ان اس انټری مانه تا کړی کنه ډومین یاره مونږ ډي ان اس لاست ټایم ختم کړو مونږ به خیر دا وکړو اسانه امید کم یو هوست دی 187 دی 187 هوست ما اکسس کو مستر احسان اوس ګوره ها وی سنټر نه کنفیګریشن نکو سبا چې راځو نو هغه لای په موږ جوړ کړی نو هغه به ډیسکس کوو فلحال تاسو وی سنټر نه بغیر یو هوست اکسس کړئ 187 دا از د کو بیا راځو بیا د طریقم خیمه چې را کمانډز په ترو باندې ودا څنګه ایډ کوو وایي کنه نو هغه به نو کزلل تراشم دلته ګوره اوس ها بل کانسپټ کلیر کوي دا موږ سره یو هوست دی 187 ورچوال سویچ ترالم دې کې بای ډیفالت یو ورچوال سویچ جوړ شوی او دې ورچوال سویچ ته څومره اډاپټرز کنیکټډ دي یو کنیکټډ وایي ها او دې باندې څومره پورټ ګروپ جوړ دي یو وی ام نیټورک ورچوال ماشین پورټ ګروپ او بل کوم یو دی مینجمنت چې کوم اوس احسان وی چې یار زه په دې باندې یو بل پورټ ګروپ هم جوړ د څه لپاره پروډکشن لپاره سیمپلی بس وکړئ دلته وراشو پورټ ګروپس ته وایي کنه او پورټ ګروپس کې بچر تر راشو 8 پورټ دتا ته وی دا پورټ ګروپ لنوم څه ورکړي پروډکشن ویلین آی ډی سره 10 په کم سویچ جوړای وایي کنه او دا څه کا نو تاسو دلته وګورئ وی سویچ 0 باندې څومره پورټ ګروپس دي 3 یو پروډکشن شو بل کوم یو دی ورچوال ماشین پورټ ګروپ او بل مینجمنت
خطا ته ډي ام زی والم پکار دی لاړ شه 8 پورټ ګروپ ډي ام زی او دې لور کړه 30 پی سی 0 دا نیټ لیټ سپوز ستا چې کوم ورچوال ماشین دی دا ورچوال ماشین کرنټلی د کوم نتورک سره کنیکټډ دی ډیفالت ته وایي دا د پروډکشن سره کنیکټ کوو نو په دې بیا هم رائټ کلیک کې او چرته به لاړ شي ایډیټ سیټینګ ته بیا به چرته لاړ شو نتورک اډاپټر کې به دا ایکسپینډ کو راځي که نه راځي دا پروډکشن سلیکټ کو نو دې کې څه کوېسچن شته کلیر شو که نه ښه مسټر ماجد وایي چې لومبی به مونږ چک کو چې زمونږ د ای اس ایکس آی هوست سره فزیکل نتورک اډاپټر څومره دي 1 2 3 4 خو صرف ورچوال سویچ 0 سره کم یو کنیکټډ دی دا یو کنیکټډ نو که ته دویم کنیکټ کوي نو د هغې دپاره یو طریقه خو دا ده چې ته څه وکړې this virtual switch has no uplink redundancy you should add another uplink نو که دې ځای نه add uplink ورکوي او که اکشن ته راځي او دې ځای نه ورکوي او یا یو کمانډ دی زه هغه کمانډ تاسو ته راوړم کوېسچن تاسو دی دې ته مونږ اپلینک اټیچ کړو دا ورچوال سویچ جوړ دی دی بولې ډاون کی سویچ خو دا خو ګوره کنیکټیویټي ده دا خو موجود دی ډاون کېدل مطلب دا دی چې اپلینک کې مسله راغله اپلینک 1 کې مسله راغله سنگل اډاپټر کې هغه دویم تا دې دپاره لګولی دی چې دا صحیح که دواړه ډاون شول نو خو بیا غټ ډیزاسټر او هغه لیب تر اعظم تا ګوره دا ماډول چې که په لنډو یې ختموي نو په لنډو ختمېږي او چې مطلب ته وایي چې مونږ پکې بحث وکړو نو بیا به لږ ټایم اخلي نو مونږ هم په کراره کړه لګیا نو دې کې ستا خبره بالکل صحیح ده احسن دا خبره کوي چې ان کیس ما سره په ارګنایزیشن کې یو فایروال موجود دی 49 هغه 49 فایروال به زه ډپلای کوم په څه باندې په ای اس ایکس آی باندې نو په هغې کیس کې ما سره دوه اپلینکس دي نو هغې کیس کې به دواړه اپلینک یو سویچ ته نه کنیکټ کوي پوهېږې که نه هغې کیس کې به بیا ته یو اپلینک د یو سویچ سره کنیکټ کړي بل اپلینک به د بل سویچ سره کنیکټ نو هغه یو سویچ به ایز ا وین پورټ کنسیډر کېږي پورټ ګروپ او هغه بل به څه کنسیډر کېږي از اټ کلیر څه کوېسچن شته اوس راځو یو وړوکی غونته کې ټاسک کړو ټاسک دا دی چې تاسو الریډي دلته کې په دې ډایګرام کې وکتل چې بیسټ پریکټس دا دی چې یو شوډ هیو ملټیپل اپلینکس وایي که نه نو کرنټلی موږ سره څومره اپلینکس کنیکټډ دي نو زه هم دا بل کنیکټ کوم نو مطلب دا دی چې موږ سره دلته کې یو اډاپټر موجود دی میک شور چې تاسو سره یو بل اپلینک موجود دی how many physical necks we have دا دی how many physical necks we have 4 پوهېږئ نو وی ایم نیک 1 زه اساین کوم نو ځان ته په نوټ پیډ باندې داسې ولیکئ څه به ولیکئ ورچوال سویچ نیم څه دی وی سویچ او اپلینک نیم څه دی کله سکرپټینګ کوو که نه مطلب کمانډز ورکوو نو هغې دپاره به لومبی ته ځان ته ولیکي چې زما نیم دا څه دی دا بل نیم څه دی په دې پوه شوئ ښه اوس به څه کوو
نو give me some time دا کمانډ راړو کته شي دلته موږ سره دا کمانډز دي کم کمانډ دي ESX CLI network vSwitch standard uplink add uplink name vmnick 1 نو زمونږ د اړومبنې کمانډ زمونږ د لپاره میچ کیږي کنه دا کمانډ میچ کیږي کنه ټول چې کوم زمونږ په کار دی ماغه شانتي دی کنه اب vmnick 1 هم دی نو هغه د لپاره به زه څه وکم او دا کمانډ درې شاولې وي I think چې کله مونږ یو سنگل ESXi هوست داسې اکسس کو کنه او مونږ به داسې رالو نیټورکینګ ټیب ته کنه داسې نو مونږ چې بدلته اکشن بټن وو نو هغه اپلینک په نه اډ کېدو ایشو به راکو نو بیا ما په نت کې سرچ کو نو هغه وی چې دې کې دا بګ شته وی سنټر تھرو کیږي از ا سنگل ESXi چې اکسس کې نو دویم اپلینک نه اډ کیږي د یو سنگل سویچ سره نو هغه لپاره بیا دغه کمانډ سپوږ شوي ها اوس به تاسو وکم لومبه به د خپل ESXi هوست باندې SSH چې کوم دی ځان ته څه کوم SSH دې سره مې نه بلکې چې زلار شم سرویسز تا او سرویسز کې چرته راشم دا دی دا څه کوم سٹارټ او بیا موږ سره دلته کې یو مینجمنت پی سي دی هغه کې موږ الریډي څه انسټال کړی دی پوټي سافټویر هم انسټال کړی کنه SSH اغستو په طریقه ده کنه اسانه کنه SSH پیژنئ سکه ورشل د دې باره کې تاسو ګورئ ځکه که تاسو MCC والے او CC والے ایگزیکټلی بالکل ریموټ ایکسس لپاره استعمالي نو کې دې شي انټرویو وغیرہ کې تنفس سمو ایگزیکټلی سپوږ شوي نو رمبه به مونږ دې ځای نه ESXi هوست دغه کو پینکو بیا به هغه کمانډ یوز کوو دا ولې دا ماشین خفه دی ریډ کوت لګو ښه نو زه به چېرته لاړ شم په دې پوه شوئ که نه نو نن مونږ یو وړوکی غونته کې ټاسک هم وکړو چې خپل ایگزیسټینګ وي سویچ زیرو سره بل اپلینک څنګه کنیکټ کیږي او په وی سویچ زیرو باندې ملټیپل پورټ ګروپس چې کوم دي نو هغه څنګه کریټ کیږي او بیا د VMs نیټورک څنګه چینج کیږي نو په غب غب کې مونږ یو څو ټاسکونه مو وکړل پوه شوئ که نه نو دلته کې به راشو PUTTY دا به اکسس کو ټیک ته جناب هغې نه پس به د خپل ESXi هوست IP ورکو لاړه انجینران شوی هو سوی لاګین اکسس شو کوم کمانډ دی ESX CLI لکه زه یو کار کوم I think I can copy it ګورو که کاپی کیږي که نه maybe نه راکې اکسس دا چې اوس ما سره ډبل سکرین وی که نه
نه پیسټ کیږي. Network vSwitch standard uplink add uplink name vmnet1 vSwitch کمانډ اپلای شو دا وشو کنه. بس زه راځم هغه 187 ته او دلته کې راسي تاسو وګورئ د کمانډ او د دې هغه بینیفټس چې کوم څومره زر اکټیویټي وشو کنه. نو دا حساب شو. دا خو تاسو دا کمانډ اوس موږ د دې نه ولیکو کنه. دا چې درې څلور ځله تاسو ټایپ کړئ تاسو ته به څه شي ها صرف نیم به چینج کړو. حدیث پورې ټاپک کلیئر شو. څه کوېسچن شته؟ اوس راځو سلایډز ته او ګورو چې سلایډز کې موږ ته څه وایي. موږ ته وایي چې virtual switches provide the connectivity between virtual machines on the same host or on different hosts. Virtual switches also support VM kernel network access for remote host management, vSphere, vMotion migration, iSCSI, and NFS. A virtual switch has specific connection type, virtual machine port group, VM kernel port group, or uplinks. That is good. دې ځای پورې کلیئر دی که مخکې ځو؟ دا ډایګرام through vCenter server دی. داسې وکړو چې we will keep it here till تر دې ځای پورې به یې کېږو او دې کې بیا بحث شته که نه کنه ډسکس کوو. زه ټیک ته تاسو نن خوب درغلی. See you tomorrow ښه انشاءالله.